ځان ته سني وي نو په دې عمل وکړه. سنی هغه چاته وي چې هغه سنت باندې عمل کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه ویلی دي چې اهل سنت والجماعت نو اهل هو موږ ورته والا وایو مالک. فسنت ما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم. سنت هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. والجماعت متفق علیه الصحابه اور جماعت هغه ته وایي چې پای باندې صحابه کرام جمع وي. نو اهل السنت والجماعت چاته وایي؟ هغه چاته وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او پسې او د صحابه کرام او اجماع پسې روان دي. نو سبا جګړه شروع ہے صحابه معیار حق دي کنه دي دا سیاسیان بس دا دې کاروم نه کوي بل کار نه کوي. دیخوا د خلقو خیال لري چې صحابه کرام ټول معیار حق دي. دا خبره دومره اسانه نه ده څومره چې ګڼل شوې ده. یو د یو صحابي ذاتی اجتهاد دی چې نور صحابه د هغې مخالفت کوي، او یو د صحابه کرامو اجماع ده. دا دواړه ځان له ځان له سوزونه یو داسې عمل چې صحابه کرامو کړي، یو کړی دوه کړی او نور صحابو د هغې مخالفت نه دی کړی. نور صحابه کرامو د هغې مخالفت نه دی کړی، نو زموږ دپاره دغه کافي ده، د هغې اتباع ته کولی شي. خو که یو داسې عمل دی چې صحابي کړی دی، یو کړی دی دوه کړی دی، لیکن اکثریت د هغې مخالفت کړی دی، نو دغه د صحابي اجتهاد دی بېشک دې ته بدعت نشي ویلی، لیکن زموږ دپاره واجب الاتباع نه دی. اعتصام د امام شاطبي رحمه الله وګوره نو په دې مسله وپوه شیخ. دا سیاسیانو کار نه دی، هر ځای کې سیاسي بخۍ وي راوي. تاسو خپل سیاستونه کوئ، دین سره هم څه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بای صحابه کرامو حیثیت ډیر ښودلی دی. لکه د سیدنا د مسعود باره کې فرمایي تمسکو بعهد ابن ام عبد. د احنافو مسلک اکثر و بیشتر د امام د سیدنا د مسعود نه ماخوذ دی. ترک القرات خلف الامام شو یا ترک د رفع الیدین چې شو دا روایتونه دی منسوب کوي سیدنا د مسعود ته. خو کاغه تشهد بدل وای نه بیا ته نه وای خلک داغه تشهد غنو صحابو خلاف ده. قواعد ضوابط چې کله وای نه بیا هغه پورا فالو کول پکار دي. دا چې یو ځای کې پرې دا یو ځای کې فالو. دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما حالت بیان کړل او فرمایلی دي اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر. دغه حیثیت جدا کړل. زمان وروسته چې کوم دو دي اللذین هغه اختلافي مسائل کتاب نه لیکل کراچۍ والا دا عجیب مفتیان دي. دا بخت احناف دي او اکثر مبتدعين دي. خپلار سے پریخي دي بس سګی نو ناغوی د دینا تقلید شخصی ثبوت راغی. دا دی استدلال له اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر. تقلید شخصی دا لکه دا تقلید باس دل ته چا کړه. دیکھو داغی حیثیت واضح گئی چې کله د نور صحابه او دی میس کې اختلاف راشي نو تاسو به دی پسې ده. تقلید شخصی خو ذکر نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع د دلیل خبره کړه همیشه تبا. کله دا فرمایلی دي چې مره یو سړی چې پتا شو کې ژوندې پاتې شو فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. دې پرانا کې وہ پتہ لګيږي چې د صحابه کرامو اجماع حجت ته او کنه د هغه عمل حجت ته کم چې د هغه ذاتی اجتهاد ده او نور خلق مخالفت کړه.
دا اصل کې اصحابي کنجون نه خلکو ته دوکه لګېدل. دا گمبیر مسله ده، دا دومره مختصر مسله نه چې ته به یو جمله ولیکې بس مسله به حل شي. دې سره دا یاد ساتئ چې کله یو صحابي او عمل وکړي نور صحابه د هغې اختلاف وکړي، زه خیلی شم داسې عمل. لکه د احنافو په نیز چې کوم د غنمو نصاب دی په فطرانه کې، په فطر کې د احنافو چې کوم مذهب دی دی نصف ساعه وایي، احناف نصف ساعه د غنمو وایي. دا خو د سیدنا معاویه رضی الله عنه اجتهاد دی. دا خو نورو صحابه کرامو نه منله. کم ځای کې چې د هغې اجتهاد ذکر دی نو هلته کې هغې سره اختلاف هم ذکر دی. دارنګې سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنهما هغه به په ابتدایي 8 کاله 15 کاله به هغه په حج کې قصر کو، منا کې عرفات کې آخر کې هغه هلته کې مونځ پوره کول شروع کړو. تر هغه اجتهاد و. د دې وجې نه سیدنا ابن عمر د هغې اجتهاد نه دی تسلیم کړی او الفاظ یې پکې دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دلته کې قصر کو، شیخینو هم قصر کو، او تا خپلو شپږتو کالو کې قصر کو، اوس دې پوره والی شروع کړو. د احنافو څه مذهب دی هلته کې؟ یہ قصر نه دی قایل، دی دا قصر نه دی قایل. نو دلته دا څوک ویلی شي چې بھائی تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پرېښودل. دا اجتهادي مسائل وي داسې چې دی کې یو طرف ته یا بل طرف ته څه کمی زیاتې وي، دا قابل برداشت وي. د هغې وجه دا ده چې دا د دلیل په بنیاد باندې دا خبرې کېږي، اطمینان په بنیاد باندې کېږي. سیدنا عبدالله بن عمر هغه فرمایل دا مناسب نه کوي چې بیا هغه مخکې شمانځه ده دی ورپسې ودرېد. او شته په احادیثو کې چې چا ورته وویل چې ته خو دا جایز نه ګڼې، هغه وی خبره هم هغه کومه چې ما کړې ده، لیکن والخلاف شر، مخالفت کول څه شی دی؟ دا شر ده. لکه دې حدیثونو باندې سوچ کوئ چې ستاسو دماغي موازنه ګډوډه کېږي نه. یو سیز ستا علم باغې ته صحیح نه وایي، خو ته به بل طرف ته هم ګورې چې دی نه څه جوړېږي. دا اسرار الله دروغ وویل، دا بحث ما پوره کتلی دی. هغې ویل چونکې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه تأهل بمکه، هغه مکه مکرمه کې واده کړو. دا روایتونه ما مجموعه کې لیکلي دي ټول. تأهل بمکه دا هم ګپ لګولی یو خدای چې هغه واده نه دی کړی، دغلته کې تحقیق خلاف ده. دویمه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په ورځ مهاجرینو صحابو ته ویلي چې زم مدینې منورې ته ځم او تاسو به مدینې منورې ته ځئ، مکه کې ونه پاتې کېږي. اس مهاجر به په مکه کې نه پاتې کېږي. زمونږ ژوند او مرګ دا به انصارو سره وي. په دې وجه صحابه کرامو کې هېڅوک نه دی پاتې شوی ما سوا د سیدنا عبدالله ابن عباس نه چې د هغې کور طایف کې و، نه هغه هلته کې پاتې کېدو. نو دا ګپ لګوي خلک. دا اجتهادي مسائل دي، په دې کې دماغ کوله وساته. بس دکه دلایل دي، په دې کې ته فیصله نشي کولی. په یو څیز کې صحابه کرام فیصله ونه کړي او په کې څه فیصله وکړي. او دا قسمه لیکل دا پرې چې دا جي مذهب یې نه دی معلوم او دین یې نه دی معلوم او تا ته پته نشته ته څوک یې په دې کې فیصله کوونکی. اطمینان مسله ده چې کوم خوا د اطمینان راغی بس ټیک دا وکړه. خو دې هر څه سره به دا مخې ته یاد ساتئ چې د صحابه کرامو اجتهاد ته بدعت نشي ویلی. که سیدنا معاویه څه اجتهاد کړی دی او خلافت و ملوکیت کې مولانا لیکلی چې دا بدعت اغیرو باسو، دا غلطه جمله ده. د صحابي عمل ته بدعت نشي ویلی. د هیڅ مجتهد اجتهاد ته بدعت نشي ویلی. دیگه هو امام ابو حنیفه، امام شافعی یا بل امام رحمهم الله
کاغي یو اجتهاد کړی دی هغې سره ته اختلاف کولی شي د دلیل په بنیاد هغې ته کمزوری ویلی شي لیکن ای ته بدعت نشي ویلی ځکه هر مجتهد چې کله اجتهاد وکړي نو هغه له الله د اجتهاد اجر ورکوي او بدعت اجر نه ورکوي و د اختلافي مجتهد فی مسائلو کې خوله کنټرول سره دا دانشمندی نه ده چې سړی ونخلي بس هر یو رد کوي صحابه کرام د هغې د معیار حق مسله اذان لره قرآن مجید چې کوم تشبیه ورکړې ده فین آمنوا بمثل ما آمنتم به ایمان کې چې څنګه هغې خالص ایمان راوړی دی دغه شان خالص ایمان تاسو راوړی د هغې ایمان کې منافقت نه و د منافقینو غوندې د هغې ایمان نه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس د هغې آیتونو اصل توجیه دغه ده چې صحابه کرام مخلص مؤمنان دي خو روافض سره وسه کوي روافض وی چې صحابي به هم مسلمان به هم نه صحابي به هم صحابي باندې مرګره او مسلمان به هم نه کله چې اهل سنت دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې قرآن مجید ابو بکر صدیق تا اذ یقول لصاحبه نغی سے وہی اگے وہی صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونا تو نہیں یو سڑے دا پیغمبر صاحب شو مرگرے شو دا خود دلیل نہیں چاہتے مومن ہوئی بولے سورۃ یوسف کے قرآن مجید فرمائی دی یا صاحب سجن دا دوکا ورگی خلقل یوسف سره چې کم مرګري او کافر وګڼه متو په دوکه شو دما بخل چې او دلتم صاحب دلتم صاحب التر صاحب اضافت اذ یقول لصاحبه هغه د نبی صاحب او دا دوا چې دا صاحب سجن دا صاحبین د یوسف نو د دواړو کې بنیادی فرق دی دا دوکا ورگئی خلق اذ یقول صاحبه قطعا یا صاحب سجن پشان نہ رکھ اے میرے جیل کے دو رفیقو تو جیل مرگری ہے زما مرگری نہیں پر جیل کے ماسر مرگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنو د ایمان والا سردارو کله چې هغه اذ یقول لصاحبه وی دا غي مطلب دا رہے چې هغه سره مؤمن دی اور دیو جنا دغه آیت کریمه لاندې مفسرین لکی چې کوم خلق د ایمان د ابوبکر صدیق منکر د نا کافر ده ځکه د قرآن مخالفت کوي